سور دی صندوقک دی له سرو غمیو ډک دی د ماشوم ادبیات هغه څه چې په نورو ژبو او هیوادونو کې ورته ډیر ارزښت ورکړل شوی دی او د ماشومانو د فکر د سمې روزنې او د هغوی د استدلال او د منطق د قوي کولو په خاطر حتی په نصاب کې هم په ډیره کچه دغه ادبیات موجود دي. خو دا چې دلته زموږ په هیواد کې څومره دغې برخې ته کار شوی دی که کار شوی دی مثلا که ژباړنې شوي دي په هغه کې څومره د پښتو ژبې اصول او قواعد مراعات شوي دي څومره دغه ادبیات په ماشومانو باندې ښه اغېز غورځولی شي په پښتو ژبه کې د دغو ادبیاتو مخینه باندې راسره استاد حبیب الله رفیع د افغانستان د علومو د اکاډمۍ سلاکار میلمه دی له ده سره به ډېرې زیاتې خبرې کوو. استاد ستاسو ستړي مه شئ. سلامت خیر اوسئ. استاد شروع به له دې وکړو چې په پښتو ژبه کې د ماشوم ادبیاتو مخینه له کومه وخته ده یعنې په شفاهي ډول دغه ادبیات په پښتو ژبه کې موجود وو او که نه وو؟ مهم ټکی همدا دی زه ته هر څه وړاندې دی ژوندون درنو کتونکو ته او تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. مشکل همدا دی چې ماشوم د یوې ټولنې یوه مهمه برخه ده یوه لویه برخه یې ده د یو که د زیږېدلو نه تا 13 کلنۍ پورې اصولا ماشوم دی او په دنیا کې دې ته ډېره زیاته توجه کېږي دوی ته ځانګړي کتابونه لیکل کېږي ځانګړي ادبیات ورته خلق کېږي او د دوی خاصه روزنه او پالنه کېږي متاسفانه زموږ په هېواد کې دې ته داسې خاصه توجه نه ده شوې لیکن بیا هم د ماشوم په ادبیاتو چې کله خبرې اورم ګډې وډې دي د ماشوم ادبیات ماشوم ته ادبیات دا بیلې خبرې هغه او شفاهي ادبیات لکه تاسو چې یاد کړل او د کلي ادبیات دا بیا بیلې خبرې دي. نو موږ کولی چې د ماشوم ادبیات په څو برخو کې وویشو. لومړی برخه یې فولکلوري یا شفاهي یا ولسي ادبیات دي له نیکه مرغه په پښتنو کې د ډېر پخوا نه دې ته توجه شوې ده یعنې د ماشوم لپاره شفاهي ادبیات خلق شوي دي. حتی موږ چې تاریخ ته ځو په پخوانیو دورو کې چې لالیک نه و اختراع شوی په دې هېواد کې ویدي سرودونه وو په هغو کې به هم د ماشوم لپاره خاصه توجه کېدله ښځو به د نجونو دپاره ادبیات خلق کول او نارینهو به د هلک لپاره خلق کول. نو په دې ترتیب زموږ شفاهي یا ولسي ادبیات د ماشوم لپاره ډېره اوږده مخینه لري. له همدې امله د پښتو په ولسي ادبیاتو کې د ماشوم ادبیات ښه ونډه لري او میندو په دې برخه کې ډېر کار کوي. بیا هم شفاهي ادبیات موږ په دوو برخو ویشو. یو هغه ادبیات چې د ماشوم لپاره جوړیږي لکه میندې او خویندې او خپلوانې چې ماشوم ته جوړوي او یو بیا هغه ادبیات چې ماشوم چې رالوی شي په خپله یې جوړوي په لوبو کې په ساتیریو کې. نو دا هم سره بیل دي په دې هم بیلې خبرې کېږي. مثلا هغه ادبیات چې میندې د ماشوم دپاره جوړوي هغه د ده د بیلو بیلو مرحلو لپاره دي. مثلا د ویده کولو لپاره یې خاص ادبیات لري الالو للو پیشو مه راځه د کړو پلانی جان داسې ویده دی لکه ګوډی د رنجو دا خوځوي هم ورته ناسته وي مور حرکات هم کوي هغه د ماشوم توجه ور جلبوي په څو دقیقو کې هغه د جادو غوندې په دې سرود ویده شي. دا ډول سرودونه میندې هم ورته جوړوي خویندې هم جوړوي او په ټولنه کې موجود دي. منتها د دې لپاره چې ماشوم ته ډېر اشنا شي د ماشوم نوم پکې اخلي ماشوم ته یې نور هم ورلنډوي داسې ښکارېږي لکه همدې ماشوم ته یې چې جوړ کړي لیکن هغه په ټولنه کې موجود وي. علاوه د دې نه د ژوند درسونه پکې ورکوي چې ته به څه کېږي څنګه به کېږي آینده به دې څنګه کېږي. البته د دوی دغو خپل تلقین و برداشت سره زما پلانی خره څنده راشه قبا واغونده اسپه د کایزه وینم ناوې دې جوړه وینم دا ډول خبرې ورته کوي. یا مثلا د شجاعت و د هغه خبرې ورته کوي. نو په دې ترتیب د ژوند درسونه ورښیي په دې سندرو کې
او ماشوم د مغو ماشومتوب نه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نو په دې اساس زما له نظره د میندو سندرې ما چې کوم کتاب 50 کاله مخکې لیکلی د خلکو سندرې د هغوی یو فصل هم د میندو سندرې چې په دې سندرو غږېدلی یم چې د ماشوم لپاره په دې سندرو کې د دوی څه درسونه دي او د څه دپاره یې ورته وایي. استاد یو خبره چې ډیره زیاته مهمه ده د لویانو ادبیات یا په ټوله کې زموږ هغه ادبیات چې لوی شاعران په خپله لیکي او ترې تخلیق کیږي هغه د زماني دغه تغییرات او دغه دودونه چې کوم دي دغه ټول په شعر کې راخلي. د ماشوم ادبیات هم له دغه شان کړکېچ او کږلېچ سره مخ کیږي لوړې او ژورې ویني او که نه ویني د تاریخ له سره تر اوسه پورې. ولې نه د ژوند ټولې پیښې ورته منعکسوي یعنې ډېر ریالستیک ادبیات دي. د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات جوړیږي هغه د هغو برداشت سره البته ټولنې زموږ تاسو پوهېږو چې دومره رسېدلې او پوهه نه وه لیکن میندې په خپل مسؤلیت پوهېدلې چې خپل ماشوم ته څه ورښیي د خپلې ټولنې د غوښتنو سره سم چې څه شی موجود و هغه یې ورته کېښودلي دي او یو ماشوم چې رالو شوی یو اندازه درس چې وایي د ماشوم لومړی مدرسه د مور غېږ ده د مور د غېږې نه یو اندازه درسونه اخیستي. استاد راوستو دې ته وروستیو لیکوالانو شاعرانو چې د ماشومانو دپاره شعرونه لیکلي هغوی چې ورته لیکنې کړي هغوی چې لنډې کیسې یې لیکلي دي مثلا څو شېبې وړاندې زموږ کارتون خور شو چې دا هم د کوچنیانو دپاره یوه کیسه وه چې د کارتون په بڼه جوړه شوې وه. دغسې ماشوم ته په دغه برخه کې کار کول یا په تعلیمي نصاب کې دغسې لنډو کیسو ته یا د ماشومانو شعرونو ته یا ولسي سندرو ته ځای ورکول څومره په ماشوم باندې مثبت اغېزه کولی شي څومره هغه آماده کولی شي دې ته چې په هغه راتلونکو کې کوم مسؤلیتونه لري او څومره د دوی ذهن پیاوړی کولی شي. دا یو بیل بحث دی او ډېر مهم بحث دی او ډېر لوی بحث دی. په دنیا کې د ماشوم لپاره ادبیات هر څوک نه لیکي د هغو لپاره متخصصین روزل کېږي هغوی چې هره کرښه لیکي د ماشوم روحیات د ماشوم غوښتنې د ماشوم سن دا ټول په نظر کې ساتي یعنې یو داسې څه ورته لیکي چې ماشوم یې واخیستلی شي. مثلا د ده ژبې ته توجه کوي موږ تاسې ګورو چې پښتانه ماشومان په ماشومتوب کې ړې ټې دال دا نشي ویلی نو په لومړیو کې دوی ته داسې ادبیات جوړوي چې دغه درانه غږونه پکې نه وي دا ورته جوړوي هغه یې ادا کړی شي او بل داسې خبرې ورته راوړي چې ماشوم یې پوه شي پې چې دا څه وایي راته هغو ته درنې خبرې نه راوړي. نو په دې اساس په دنیا کې د ماشوم ادبیات ډېر مهم دي او هغو دپاره یې متخصصین لیکي او زموږ چې لیکل شوي دي متاسفانه موږ تر اوسه د ماشوم متخصص نه لرو. ما هم په خپل ذوق تا هم په خپل ذوق هغو بل هم په خپل ذوق یو څه ماشوم ته لیکلي لیکن دا یې نه ده سنجولي چې ما څه ورته وړاندې کړي ماشوم په دې پوهېږي که نه د ده د ذهن سره برابر دي که نه د ده د رواني حالت سره برابر دي که نه د ده دغو روزنې په سیستم کې شامل دي که نه دغه متاسفانه نه دي شوي. لیکن بیا هم په ولسي ادبیاتو کې د میندو سندرې بنیادي سندرې دي چې له زرګونو کلونو راهیسې ماشوم ته جوړې شوي په دې کې داسې سیګنلونه شته چې معنا اوس نه لري اکو بکو سرسندکو لیکن دا د پخوانیو ژبو نه راپاتې دي یعنې د میندو سندرې دومره لرغونې دي چې د پښتو نه وړاندې کومې میندې ژبې چې پښتو درلودې د هغو سیګنلونه هم پکې تکرار شوي دي نو دا ډېر مهم ټکی دی او د دې ګټه څه ده ماشوم ته چې میندې سندرې وایي خویندې سندرې ورته وایي د ماشوم ذهن د ادب سره اشنا کېږي کله چې په خپله ژبه وکاره لوی شي او لوبې کوي بیا په خپله دوی سندرې جوړوي یعنې ذهن یې د قافیې جوړولو ردیف جوړولو آهنګ جوړولو د دې سره اشنا وي همغه دي چې دوی په خپلو لوبو کې بیا سندرې وایي ټولې لوبې د دوی په سندرو ولاړې په شین اسمان باندې باران اوري او د ګیدړې لور ودیږي او شغال بدلې ورته بولي داسې خبرې نو دا ډول سندرې جوړوي یا مثلا په لوبو کې چې هغه کوي لکه تاسو چې شروع وکړه سور دی صندوقک دی د سرو غمیو ډک دی دا چیستانونه یا کیسې دغه دوی جوړوي لیکن په ادبي ژبه په ښکلې ژبه او دا سره وایي یو بل ذهني مسابقه پې کوي
یا مثلا وړې خبرې د ژوند نه رااخلي. استاد دغه برخې ته به بیا راځو، پوښتنه به درنه حتما دغه کیسې چې ځینو برخو کې ورته کلابندې وایي حتما لرو. خو اوس یوه پوښتنه چې تاسې وړاندې یادونه وکړه هغه دا و چې ډېری لیکوالان په خپل سر باندې ماشومانو لپاره کار کوي. مثلا که ستاسو په شان استادان کار وکړي، هغوی چې سابقه لري ادب کې شعر لیکلو کې، هغه بیا هم یو ثمره یو ګټه لرلی شي. خو هغه څوک چې نوی را شاعر کېږي، زلمی شاعر وي، شاعري کې مخینه نه لري، خپل شعر یې پوخ نه وي او ماشوم ته شعر لیکي، کتاب چاپوي. مثلا یوې موسسې 2019 کال کې 80 ټوکه کتابونه چاپ کړه د ماشوم ادبیاتو لپاره، ځینې نور کتابونه چاپ شو. هغلته یوه کرکتنه نشته، یو داسې څه نه لرو موږ چې دغه کتابونه چک کړي، وی ګوري چې څومره زموږ د ماشومانو اذهان بل لوري ته وړلی شي. تاسو نه وړاندې ما پوښتنه استاد وکړه خو سم ځواب نه شوه، غواړم چې دغه سم ځواب هم راته راکړئ. مثلا ځینې زموږ په تاریخ کې داسې کیسې راغلي چې یا د بزکې چیني کیسې یوازې هغه د ویر او د ډار کیسه زموږ د ماشومانو په ذهن کې پاتې ده، خو ولې هغه نور ښه اړخونه چې دي هغه ته تر اوسه توجه نه ده شوې. زه وایم چې د ماشوم ذهن دغه شان مثلا ځینې لیکوالان چې په غیر آګاهانه ډول او په غیر اختیاري ډول ترې شاعري کېږي یا ماشومانو ته شعر لیکي، څومره خرابولی شي د ماشوم ذهن، هغه ذهن چې سبا ورته یو لوی راتلونکي په تمه ده. زموږ لویه خلا همدا ده چې موږ د ماشوم دپاره متخصص نه لرو. موږ د ماشوم دپاره داسې مؤسسې نه لرو چې هغو دپاره کتابونه د هغو ټولو اصولو د لاندې ولیکي. نو متاسفانه د دې خلا په موجودیت سره څوک چې د اوس هم څه کار کوي ماشوم ته ښه کار کوي، زه بد نه پرې وایم. یعنې هغوی د خپلې مینې نه د خپل ماشوم سره د علاقې له امله دا کارونه ورته کوي. لیکن بیا هم زما نظر دا دی چې باید د ماشوم لپاره موږ یوه لویه مؤسسه ولرو، بیا هغه مؤسسه مسؤلانه کار وکړي او د ماشوم دپاره داسې کتابونه خلق کړي چې د ماشوم لپاره د روزنې له اړخه دی، رواني اړخه دی، اجتماعي اړخه د دې ټولو اړخونو نه هغه مفید وي. داسې کیسې ورته ونه لیکي چې ډارونکي وي، داسې کیسې ورته ولیکي چې هڅونکي وي. نو په دې اساس دا به هغه وخت کېږي چې موږ داسې یوه مسؤله مؤسسه ولرو. اوس د دې مخنیوی هم نشي کېدی او دا چې یو چا ته وایي چې ماشوم ته مه لیکه دا هم څوک نشي کولی. نو په دې اساس د اوس لپاره د دا کار روان وي، ځکه په دنیا کې ماشوم ته ډېر کارونه کېږي. یو وخت چې زه ماشوم وم د شهید سردار داود خان د صدارت دوره وه، هغه دې کارونو ته متوجه و. په هغو وخت کې د کوچنیانو غږ په نامه یوه کمکۍ مجله چاپېده د معارف د کتابخانې لخوا. اول ته یې د ماشومانو لپاره یوه څانګه جوړه کړې وه، یوه مېرمن ورته معزفه وه. هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې وو هغه به راتلل، دې به روزل، ورسره به وو، دا مجله به یې هم ورته چاپوله، ترانې به یې پرې ویلې، تمثیل به هم پرې کاوه. نو په هغه وخت کې زما دې شي ته توجه شوه، د مغو مجلې لپاره به ما هم ځینې لیکنې ورکولې. او بیا تصادفاً په کابل کې د مصر د جمهوریت لخوا وخت د افغانستان او د مصر ډېر ښه روابط و د داود خان په وخت. د مصر د جمهوریت لخوا په همدې شارنو کې یو ثقافتي مرکز جوړ شوی. زما علاقه و ولاړم په هغو کې شامل شوم. هغه داسې مرکز و چې په زرهاوو د قصې کتابونه، په زرهاوو د ماشوم مجلې، په سلهاوو فلمونه دا پکې موجود و او موږ ته به یې راښودل او استادان به هغو به عربي ژبه راښودله. نو په دې اساس یو انقلاب و د ماشوم لپاره، اما هغه تعقیب نه شوه. وروسته بیا ډېر لږ د ماشوم دپاره کار شوی، د کوچنیانو انیس یو اخبار و هغه هم ډېر محدود نشرېده. د ماشوم لپاره داسې بنیادي کار بیا ډېر لږ شوی دی. استاد رابس دې ته تاسو خبره هم قطع کېږي ځکه چې موږ یو د قبل وخت لرو دا چې زموږ په هېواد کې د ماشومانو لپاره کوم کار شوی که څه ورته لیکل شوي دي، خو بهرنیو هېوادونو کې ډېر څه لیکل شوي دي، د هغوی شاعرانو د هغوی لیکوالانو ډېر څه د ماشومانو لپاره لیکلي دي. ژباړه څومره مهمه ده په دغه برخه کې چې موږ هغه کتابونه چې هغوی لیکلي دي راویژباړو تر څو دلته ورڅخه ګټه واخلو. د هغه هم پکار دي، یعنې موږ باید یو هیات ورته ولرو، هغه کتابونه وګورو. د ټولنو فرق دی، کلتوري فرق لري. مثلا داسې ټولنې شته چې د هغو کتاب یوه پیسه هم موږ ته ارزښت نه لري د موږ ماشوم لپاره، ځکه د هغو هر څه بیل دي. هغه
موضوعات چې پکې راځي هغه زما په ټولنه کې نشته نو په دې اساس په ترجمه کې هم احتیاط پکار دی او په ژبه کې هم احتیاط پکار دی او ته چې وایې وخت کم دی یو ټکی باید زه ووایم چې د ماشوم ادبیات یوازې په دې نامه نه خلاصه کېږي ولسي ادبیات هم د ماشوم لپاره جوړیږي هم یې ماشوم په خپله جوړوي یعنې دوې برخې لري د دې دواړو نمونې شته باید راټولې شي ماشوم ته ادبیات لیکلي ادبیات دا هم دوه ډولې یو هغه دی چې ماشوم ته لیکل کېږي باید متخصص یې ولي او یو هغه دی چې ماشوم یې په خپله لیکي مثلا د کوچنیانو غږ مجله ماشومانو په خپله چلوله کیسهګۍ به ورته لیکلې کیسې به ورته لیکلې چستانونه به ورته لیکل خاطرې به ورته لیکلې نو په دې اساس دا څلور ډول ادبیات دي ماشوم ته ولسي ادبیات د ماشوم لخوا ولسي ادبیاتو رامنځته کول ماشوم ته لیکلي ادبیات او د ماشوم لخوا لیکلي ادبیات دغه څلور باید سره بیل شي او په دې څلورو برخو کې باید منظم کار وشي کوټلی کار وشي سنجیدلی کار وشي او د ماشوم لپاره داسې کار وشي چې د ماشوم آینده د دې کار په وسیله جوړه شي او ماشوم خپل د موږ ټولنې ته په سالم ډول په صالح ډول او دغو ټولو شرایطو سره چې د ده د روزنې لپاره تجربه شوي دي دغو ټولو شرایطو لاندې دی ورکړي مننه که وخت کم وي او 2 دقیقې بخښنه له تخنیک ملګرو نه غواړم استاد بله پوښتنه دا کوم او وروستۍ پوښتنه به هم دا کوو بیا به ستاسو پیغام هم واورو ورسره جوخت چې تر اوسه د افغانستان پوهنې وزارت دغې برخې ته څومره کار کړی دی یا دغه کتابونه چې په وروستیو کې دوی وایي نصاب نوی شوی انځورونه شته او د خط لیکلو هغه طرز و طریقه هم داسې شوې ده چې د ماشوم په ذهن کې هغه مطلب چې دوی غواړي کښېني ښه کښېني قانع کوونکی دی د پوهنې وزارت دغه کار متاسفانه د ماشوم لپاره هغه څه چې لازم دی هغه تر اوسه نه دي شوي زه بیا یادوم هغه وخت چې زه ماشوم وم د داود خان په دوره کې دې خواته زیاته توجه کېده مثلا د ماشوم نړیوالې لوبې دا یو کتاب اوس هم راسره دی هغه وخت چاپ شوی و همداسې وړې وړې کیسې ترجمه کولې ورته چاپولې نو دغه کارونه کېدل لیکن اوس د پوهنې وزارت کتابونه چې ګوري د اول صنف دوهم صنف تر ډېره ځایه پورې د ماشوم د سویې سره په هغو کسانو نه دي لیکل شوي چې دوی د ماشوم د سویې سره ولیکي لکه ماشوم چې په اول صنف کې څه ضرورت لري هغه ورته ووایي په دوهم کې دومره زیات هغه نه دي او بل مهمه دا ده چې درسي کتابونه خو ډېر چوکاټي وي په هغو کې هر څه نه کېږي د پوهنې وزارت باید په څنګ کې مومي د درسي کتابونه یا د درس د کتابونو په څنګ کې ذوقي کتابونه دا باید ماشوم ته ډېر چاپ کړي چې په هغو کې کیسې راځي په هغو کې کارتوني کتابونه راځي دا ټول ضرور دي او باید وشي که د پوهنې وزارت یې نشي کولی حداقل د ماشوم لپاره یوه بېله مؤسسه جوړه شي او د ماشوم لپاره داسې کتابونه جوړ کړه چې ماشوم د سن سره سم پل په پل لکه په زینه چې سړی کېږي همداسې پل په پل ولاړ شي او په مخ ډېره زیاته مننه استاد له دې کبله موږ ته د ماشوم روزنه ډېره ضروري ده ماشوم د ټولنې بنیاد دی ماشوم چې سم وروزو زموږ ټولنه به سمه وروزلی شي نو په دې اساس دې ته زیاته توجه پکار ده او دولت باید دې ته متوجه شي د مؤسسې چې کار کوي تاسو یاد کړئ چې اتیا کتابه یې چاپ کړي لیکن سنجول شوي نه دي هغه په دې خاطر چې هلته څو کسان ناست دي زه تا ته ملا ووایم ته ما ته قاضي ووایه بس یو د بل کتاب یې تایید کړی دی او چاپ کړي نو په دې اساس په دې برخه کې یو ژور فکر ژور کار او ژور نظر ډېره زیاته کورواده خپرونه کې را سره د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع میلمه در سره د ماشوم په ادبیاتو خبرې وکړې خو وی ویل چې لا تر اوسه هم دغه ادبیات نیمګړي دي او کار ورته نه ده شوی په دې هیله چې مسؤلین دغه برخې ته کار وکړي او د ماشومانو ادبیاتو د غنا او غني کېدو لپاره ډېر کار وشي اوس هم ورځو لنډې دمې ته له هغه وروسته بیا له ګلالۍ او کوچنیانو سره راګرځو